وزیر اعلیٰ صاحب یہ بتائیے کہ لانگ مارچ کے حوالے سے باجوڑ کے عوام کو کیا پیغام دینے آئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ باجوڑ کے عوام شکوے کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ترقیاتی کام اس رفتار سے نہیں ہوئی جس طرح آپ نے وعدے کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے۔ دیکھیے آج جو میرا وزٹ ہے باجوڑ کی طرف، اس کی بیسیکلی دو ہے۔ ایک یہ کہ یہاں پر جتنی بھی ہمارے دور میں ڈیولپمنٹل کام تھے ان کی اناگوریشن کرنی تھی، اور دوسری جو حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے آج میں نے باجوڑ کا وزٹ کرنا تھا، تو آج اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔ دیکھیے میں نے ڈی سی صاحب کو بتا دیا ہے کہ آپ ذرا موازنہ کر لے، اور جو پریویس جتنا فاٹا تھا اس میں کتنے کام ہوئے تھے اور میرے 4 سالہ دور میں کتنے ترقیاتی کام ہو گئے، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ ان 4 سالوں میں ہم نے جتنی محنت کی ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا، اور جو پہلے حالات تھے ان کا بھی سب کو پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں جب میں وزیر اعلیٰ بنا تو اس وقت فاٹا اس کا مرجر ہو چکا تھا، اور مجھے ایک نیا ایریا ملا خیبر پختونخوا میں۔ جتنے وعدے فاٹا کے ساتھ کیے گئے تھے، ایکس فاٹا کے ساتھ جو 2018 میں ان کا مرجر ہوا تھا، اس وقت نہ میں وزیر اعلیٰ تھا نہ میرے فیڈرل میں کوئی حکومت تھی، لیکن ایک کام ہوا اور وہ ایکس فاٹا اور ایکس پاٹا دونوں کا مرجر ہو چکا تھا۔ تو مجھے تو ایک نیا علاقہ ملا۔ ہماری کوشش رہی جب تک ہماری فیڈرل میں حکومت رہی 24 ارب سے 64 ارب پہ ہم ڈیولپمنٹل بجٹ کو لے گئے۔ باقی جہاں پر جتنی بھی لوگ تھے پروجیکٹ تھے ان کو سب کو ہم نے پرماننٹ کر دیا۔ وہ اب سب کے سامنے ہے، لیویز خاصہ دار کو آپ دیکھ لیں، پروجیکٹ ملازمین کو آپ دیکھ لیں، جتنے بھی وعدے ہم نے کیے تھے وہ تقریباً میں اس کو کمپلیٹ کر چکا، اور وہ تقریباً گراؤنڈ پہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ اب جب یہ امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے، نہ ہمیں ہیلتھ کارڈ کے پیسے مل رہے ہیں، نہ ہمیں ڈیولپمنٹل کے پیسے مل رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کام کے پیسے مل رہے ہیں فاٹا کے حوالے سے، اور نہ ہمیں کرنٹ سائڈ پہ جو تنخواہ ہے ان کے بھی پورے پیسے ہمیں نہیں مل رہے۔ یہ سارا جو ہے یہ خیبر پختونخوا کی حکومت برداشت کر رہی ہے۔ میں اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا مجھ پر حق ہے۔ یہ خیبر پختونخوا اب ایک ہی صوبہ ہے۔ آپ لوگوں کا کوشچن ہوگا کہ سینٹرل ڈسٹرکٹ کا اتنا بجٹ ہے اور ایکس فاٹا کا اتنا ہے، تو 10 سالوں کے لیے جو آپ کا AIP پروگرام بنا تھا اور جو بیسیکلی مرجر کا حصہ تھا کہ 100 ارب روپے آپ کو ایک سالانہ ملیں گے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے گورنمنٹ میں پھر بھی گزارا تھا 64 ارب روپے مل رہے تھے، کچھ ہم دے رہے تھے خیبر پختونخوا کی جو ہماری طرف سے تھا، اور فیڈرل گورنمنٹ کافی عمران خان صاحب ہمیں کافی پیسے دے رہے تھے اور ہمیں سپورٹ بھی کافی حاصل تھی، آپ سب کو پتہ ہے۔ اب جب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو اللہ خیر صلی اللہ، بلکہ ایون اب ہمیں سیٹل سائڈ پہ NHP کے پیسے بھی نہیں مل رہے۔ تو آج میں نے اپنے باجوڑ کے عوام کو بھی بتانا ہے کہ یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے، جو ہمارے ساتھ ان کا رویہ ہے، کل میں نے دیر میں بھی یہی کہا تھا اور آج میں بھی اوپنلی کہوں گا کہ ان کا اگر خیال ہے کہ یہاں پر ہم کوئی گورنر راج قائم کریں گے صوبے میں یا کچھ اور ایکٹیویٹی کریں گے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ یہاں پر میرے پاس 2/3 اکثریت ہے، میں الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہوں، آپ لوگوں نے مجھے ووٹ دے کے میں الیکٹ ہوا ہوں۔ یہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ نہیں تھی کہ وہاں پر ہمارے 2/3 اکثریت نہیں تھی۔ یہاں پر حالات بالکل نارمل ہے الحمدللہ۔ ہماری کوشش ہے، صوبائی حکومت کی کوشش ہے کہ یہاں پر امن و امان کی صورتحال بھی بہتر ہو، یہاں پر ڈیولپمنٹل کے کام بھی جاری رہے، کیونکہ یہ ان عوام کا حق ہے جو گورنمنٹ کو سلیکٹ کرتی ہے، الیکٹ کرتی ہے، تو یہ پھر ان کا کام ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ان کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرے۔ اب یہاں پر صرف میرا ایک وعدہ رہ گیا ہے، وہ ہے یونیورسٹی۔ انشاءاللہ اس پہ بھی کام جاری ہے، اس کا PC1 تقریباً آلریڈی بن چکا ہے۔ 1 مہینے 2 مہینوں کے اندر میں دوبارہ آؤں گا انشاءاللہ، اس کی گراؤنڈ بریکنگ خود کروں گا اپنے ہاتھ سے۔ میں نے باجوڑ کی عوام سے کہا کہ ایک منٹ سن لیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بہت سے روڈز آپ کے بن رہے ہیں۔ میں نے جب ایک سروے کروائی پورے فاٹا میں، یہ نہیں ایکس فاٹا میں کہ اکیلے باجوڑ میں، تو الحمدللہ جو 4 سال میں کام ہو یہ انشاءاللہ ایک ریکارڈ ہوگا۔ باقی آج لوگوں کے ساتھ مل کے حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے میں سارے باجوڑ کے لوگوں کو آپ کی وساطت سے انوائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لانگ مارچ ہے حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے، یہ آپ سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، یہ اس ملک کی مستقبل کے لیے امپورٹنٹ ہے، یہ ان نوجوانوں کے مستقبل کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ یہ عمران خان نے جو گولیاں کھائی ہے یہ عوام کی خاطر کھائی ہے، ورنہ وہ تو کہتا ہے کہ یہ ان کا نشانہ نہ میں ہوں بلکہ ان کا نشانہ آپ ہے، میں تو صرف راستے میں کھڑا ہوں۔ وہ تو ایک دیوار کی طرح کھڑے اپنے عوام کو بچانے کی خاطر۔ تو
तो मैं आज आप सबको वसात से अपने बाजोड़ के आवाम को ये कहना चाहूँगा कि वो आए और इस लॉन्ग मार्च में अपना हिस्सा और किरदार अदा करें। زیاتره خلک دا شین کوي چې زیاتره دلته څونه پوسټونه دي دغه دي چې سواد ته ډېر زیاته توجه ده او د هغه ځینې زیاتره خلک پوسټونه هم دلته سواد زه ته یو خبره کوم زه به ته به وزل خبره وکم یو کیسه داسې شو هغه دغه والا نرسنګ والا نه ډاکټرز دي یو منټ وره کنه وره یو منټ وره یو کلاس 4 پوسټ او یو چې دی هغه جنرال د جنرال کیډر پوسټ دی تاسو سره په باجوړ کې ډاکټر نه اویلیبل مثال نشته یا په مومندو کې نشته نو ته به بیا خلکو ته سرویس ډیلیوري څنګه ورکړي زه به څنګه کوم نه د پیښور نه راځي د مردان نه راځي د باجوړ سره به مردان ته ځي د باجوړ سره به پیښور ته ځي د باجوړ سره به سواد ته ځي د باجوړ سره به ابټاباد ته ځي دا اوس پوره یو صوبه ده د یو صوبه ده چې کم ستا لوکل پوسټونه دي پای باندې بالکل د باجوړ د خلکو حق دی او بالکل هغه ته ملاوي یو د جنرال کوډ د پبلک سرویس کمیشن پوسټونه دي دا هغه چار سره د باجوړ پوسټ ډوټای شو په پبلک سرویس کمیشن باندې دا د پوره صوبه براشي ورته تاسو د یو څه خبرو کړو زما یونیورسيټي درې میلان دی یو خو تاسو چې کله پی ایم سی راغلی و تاسو سره وای یو دی برنګ ټنل چې په کار چې پی ایم اعلان وکړي چې هغه خبره در کوم ګوره یونیورسيټي و نه خبره وره خبره کنټینیو ساتو سره زما یونیورسيټي سره ریلیونټ نو زما خبره د ایجوکیشن سره د باجوړ کې 265 ویلیجز داسې شته چې هلته کې پرایمري نه ګرلز سکول شته نه بوایز سکول شته 82,000 نه اباو چې کوم دی زمونږ د فیمیل ډراپ آوټ ریشو ده نو تاسو د یونیورسيټي خبره کوئ تاسو کوم بیسیک ایجوکیشن دی کوم چې د دې رائټ دی دا تاسو ورنه کوئ تاسو یونیورسيټي سره کې مطلب ګوره یو خبره ته کومه مطلب سلور کاله یا 15 کاله چې کنه دا د کم ټینیور وي لکه پدې کې هر یو پورا معاشره یا پورا هر ډپارټمنټ ته چې تلاټ شي کنه نو هر ځای کې به ته یو بیسیک ریفارمز کول غواړي د سره به شروعات کې چې ته مخکې ځې بدقسمتۍ نه زما خو سلور کاله وشو چې زه راغلی ما خو دا واقعیات کو پدې کې څه امپرومنټ نه راغلی زه ګناهګار یم بیا ما ته کوېشن زما باندې ته کوېشن ریس کولی شي ګوته اوچتولی شي خو په دې کې څه امپرومنټ نه راغلی ستا سکولونه نه اپګریډ شوي اوس بدقسمتۍ نه داسې هم کار شوی دی چې یو علاقه کې بل فار ایگزامپل پای کې به 1500 کسان اوسېږي نو هغې ته شپږ سکولونه جوړ شوي داسې ده که نه تاسو د هغې ګواه یې که نه ځینې ځای کې به بیفور د مرجر چې بی چوز دی هلته یو ضرورت دی هلته 15 جوړ شوي تاسو ته پته یو نوکرۍ دپاره څه کاتې د وطن سره شوي دي هغه مخامخ خبره ده زه دا وایم چې یاره موږ په دې څلور کاله کې ما څومره محنت کولی شو زما څومره وسایل دي ته ما نه غواړې 10 سکولونه ما سره به په ډي پي کې 15 سکولۍ ځکه چې زه خو به خپل دغه ته ګورم زه خپل بجټ ته ګورم زما خواهش دی زما هم دا خواهش سر د پاسه ما د ټول علاقه ګلو ګلزاري د خیبر پښتونخوا د یو ګوټ نه واله د بل ګوټه پورې ټول امن او امان هر څه برابري صفایي برابري هر څه ټیک وي خو بدقسمتۍ نه دلته خو هم وسایل شته نه که نه زه اوس هم خیبر پښتونخوا 92% چې دا هغه زه په فیډرل ریسیټ باندې زما دغه زه خبره کوم ما کمپلیټ کړې نه د یونیورسيټي جواب ورکوم او بیا دغه جواب ورکوم د فرنټل زه تاسو سره رسوم که نه تاسو به هغه ډاټا ما سره وه زه به تاسو له درم کړم څنګه چې اجمل خان وویل چې هغه وخت کې ګولس هایر سیکنډري سکول اوس په 24 مثال کنه وایم کنه نو زه خپل وزیر اعلی ما خو ما په جیب کې 10 روپۍ پرته خو لس په لګوم کنه یو رسم به کم دین راوړم د پلار خو مې دومره جایداد نشته اجازه خرڅ کوم تاسو باندې ولګو د یونیورسيټي خبره کوم یونیورسيټي ما ته وې د هر پروجیکټ چې کنه دغه فیزیبিলিټي لیول کې د برنګ ټنل فیزیبিলিټي وشو نان فیزیبل دی نکی نان فیزیبل دی اوس هغه لپاره موږ څه کوو دغه روډ ایکسټند کوو کولاوي او دا ډایرکټ د ایکسپریس وے سره ټچ کوو 61 کیلومتر روډ دی هغه ای باندې کار روان دی ان شاء الله هغه به مو سټینډرډ پر لاړ شي نمبر 1 دویم د یونیورسيټي خبر جواب دلدر کوم مې جواب نه وزا وزیر اعظم د جواب نه خورم غوړې زه سوال در کوم پورا جواب بدر کوم بیا د سینه سو کې کټکې را کټکې کړه چې نیت پاکي منزل اساني او الله تعالی په سر حاضر و ناظر دی چې ما د دې علاقې د خیبر پختونخوا سره سم مینه ده بد زما د ټینیور نه بعد تاسو بیا موازنه کوئ چې را دا ټینیور څنګه تیر شي نور بیا څنګه تیر خدای ته پته بهرحال د یونیورسيټي خبره ده د یونیورسيټي ما د باجوړ د خلکو سره لوس کړو دا زما ټیم ولاړ دی دلته کې ایم ان ایز ام پی ایز تحصیل ناظم صاحب هم دلته ولاړ دی زه دا ان شاء الله د 3 میاشتې کې بدل ته ټیک ټاک په ګراوند باندې کار شروع کړم دین علاوه ترقیاتی کارونه خبره وکړه تاسو دلته د منصوبو اعلان هم کو خو زیاتر جی کم ټیکداران دي کم دغه دي غشته پوندونه چې کم دی باندې که تاسو وایي چې موږ له وفاق پیسې نه راکې نو تاسو سره کله حکومت پاتې شو دغه وخت نه فندونه باندې نو دغه سابقه باندې اوس نور تاسو اعلانونه کوي نه ګوره ما اعلان نه دی کړی ما خو دې چې کم په ګراوند باندې کار روان دي دغه می افتتاح کړی دا دلته ما نه اعلان نه دی کړی
و چې زه ولاړم کنه دا کم افتتاحګانې چې ما وکړې ما یې تپوس وکړو ما چې په دې ګراوند کار روان دی کنه په ګراوند پای کار روان دی دې سره بل جیو ګوره فنډ چې دی کنه ګوره ما زه بیا وایم 10 روپۍ ستا دغه دی بجټ دی نو خو 10 روپۍ به لګي کنه د 11 خو زه نشم پیدا کولی نو دا په هر پروجیکټ چې دی هغه ټایم اخلي 2 کاله 3 کاله هغه پای کې لګي سخت حالات دي ګوره زه تا ته بیا وایم ما سره ډېر زیاتې روان دی زه په هر فورم باندې خپله جګړه کوم روان یم د دې نه بعد به زه خپل ایم پی ایز ایم این ایس بوزم زه به هلته کېنم زه ما ته درنه اچوم چې یاره ته ما پیسې ونه راکړې چې ما نه خو د خلکو پیسې دي به د خلکو لګول دي نو انشاءالله چې کوم لاست کوشچن دا دی مرجر کویل شو چې را فاټ مرجر چې 28000 30000 امن پولیس با برتی کیږي اول نه برتی کیږي او بل دا چې باجوړ کې سمال انډستریل زون تاسو اناونسمنت کړو او هغه ډېر لک پروجیکټ شو څه وجه چې هغه اوسه پورې پینډینګ دی دا ذکر دی د اولنې کوېسچن چې ستا کوم د پولیس حوالې سره وکړو هغه ورځ باندې زموږ یو میټینګ وشو او دې دپاره موږ رولز لږ ریلیکس کوو چې اتم ته راشي او هغه دپاره دا څه طریقه جوړه کړو ځکه چې اورال هغه په ایټه باندې دی بیا دلته خلک کمپیټیشن نشي کولی د بار نه چې خلک راشي هغې باندې اعتراض راځي نو مسایل شته خو هغه مسایل به دیرې دیرې باندې سرته رسي ځکه چې 4 کاله د مرجر شو مرجر یکدم شوی دی په کاري دا سټیپ وایز شوی دی